لکه مونږ خو الیکشن لکه تاسو څنګه ډېرې کړي که نه یو خو په الیکشنو کې هغه ګهماګرمي نشته چې کوم مطلب دی چې نور کله وه خوند پکې نشته مزه پکې نشته والله عالم چې عوام ډېر مایوسه دي یا د ګرانو د وجو نه یا د سیاسي خلکو دوکو د وجو او بابو تحصیل کو مطلب دی چې مې افتخار دی او اوس باندې دلته پټو چې مخکې په ان پي کې و د هغه مقابله کې یوه سره ډاکټر عمران دلته یې منې پاسې د هغه مقابله ده نو دې کې مونږ دا نشو ویلی پرون ما یو پوسټ ورکړی و دا ذهن کې دا خبره یاد ساته چې دلته چې کوم د 18 نه وال تر 35 ساله پورې کوم ووټر دی هغه ووټر چې کوم دی که نه هغه بېقابو ووټر دی او هغه به ټول الیکشن باندې هغه نظر انداز کېږي هغه اثر انداز کېږي به هغه. السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم زه یم فضل نبي. ګرانو کتونکو مونږ د نوښار په بو تحصیل کې ولاړ یو په جي ټي روډ باندې او د نوښار په بو تحصیل ډېر لوی اهمیت حامل دی. الیکشن ګهماګهمي ده هر ځای هغه د جنډو نه مزین دی پوسټرې دي بینرې دي او امیدوارانو خپل ډېر لوی لوی قداور بینفلیکسي بورډونه بلبورډ دا جوړې کړي دي. دې ټایم کې مونږ د پبو تحصیل د پبو بازار خاص مینس کې ولاړ یو سیاسي مرکز کې ولاړ یو چېرته چې یو طرف ته زمونږ شاته د عوامي نیشنل پارټۍ هیډ آفیس دی د میا افتخار حسین مرکزي انتخابي الیکشن آفیس دی د دې بل طرف ته د جمعیت علماء اسلام د ذوالفقار علي بوټو انتخابي آفیس دی. اوس لږ اخوا دېخوا د نورو پارټو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم الیکشن آفیس دی هغه په دې پبو بازار کې موجود دی. مونږ به خبره کوو چې پبو تحصیل جغرافیایي سیاسي قومي لحاظ سره د دې بیا چې کومې مسلې دي په دې او کوم امیدواران دې ټایم کې په فیل کې دي په هغوی باندې به خبره کوو. عوامي نیشنل پارټۍ پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او دغسې جماعت اسلامي تحریک لبیک او پاکستان پیپل پارټي د دې امیدواران دې ټایم کې په میدان کې دي. نو مقابله به د اولنو څلورو پارټو کومو په منځ کې وي. دې نه علاوه به مونږ د حلقوي په دې باندې خبرې کوو. فضل نبي څه به وایې د پبو تحصیل حوالې پبو تحصیل چې کوم د نوښار یو اهم تحصیل مونږ ګڼو تجارتي مرکز ورته هم ویلی شو. دې وخت کې په 8 فروری باندې کوم الیکشن کېږي د هغې ګهماګي دلته ډېر زیاته ده. جي ټي روډ باندې تاسو ګورئ هر جنډې چې کوم دی هر پارټۍ جنډې خپل د عوام د ووټر خاصولو لپاره جنډې لګولې دي بینرې لګولې دي فلافکس لګولې دي. خو زه به دلته خبره وکړم چې پبو تحصیل لکه نیم شوی دی لکه 87 کې داسې حصه ده شپږ یونین کونسلې په 87 کې پاتې دي نور یونین کونسلې چې کوم دي هغه په 89 کې پاتې دي. یعنی په 89 کې خلک ته موږ ګورو نو دې وخت ډېر د اهمیت حامله ده ځکه چې په دې باندې د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي جنرال سیکرټري چې سابقه منسټر هم پاتې شوی دی او د میا افتخار حسین چې دغه سیاست مطلب د عوامي نیشنل پارټۍ اقیم لیډرانو کې شامل دي په دې حلقه باندې هغه انتخابات لړاوي. دغه مقابل چې کوم دی جمعیت علماء اسلام خپل امیدوار درولې میا ذوالفقار علي بوټو دی بیا جماعت اسلامي خپل امیدوار درولې دی مولانا سمیع الرحمن صاحب پاکستان دغه پارلیمنټری پی ټی آی د اشفاق خان د دې حلقې نه دی بل آزاد امیدوار اختر علي د دې چې هغه مطلب چې د پی ټی آی دعوه کوي خو هغه مطلب پی ټی آی ټیکټ سره اشفاق ور کړی دی اختر علي دینه ولاړ دی دغه شان دی کلینا منور کمال چې د پاکستان د پیل پارټي امیدوار دی هغه دی کلینا ولاړ دی اندی خار نه ولاړ دی ان کوم از کوم شپږ امیدواران په دې وخت کې په دې خار نه په دې ولاړ دي. دی خو چې نور مونږ وګورو ډېر لوی علاقه ده لکه اکبرپوره ده باندې دي دا ټول هلته نور امیدواران دغه نه ولاړ ټول امیدواران چې کوم دغه امیدواران دي هغه په زیاتر امیدوارانو په دې ځای کې ولاړ دي. دلته د پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان امیدوار دغه ډاکټر عمران دی هغه ولاړ دی. دغه شان نو دې حلقو باندې د سمونږ په دې نظر ولګو په دې دغه باندې دغه نو دلته ډېر ګهماګي می ډېر زیاته ده انتهایی. تاسو ګورئ او بل د الیکشن کمیشن دغه چې کوم دی مطابق چې کوم دی دا پولیس سټیشن ډېر حساس یادېږي. الیکشن کمیشن مطابق
حساس خو د بازار نه او د پبو حالات راخاري ګرانو کتونکو مونږ دلته کې خلکو سره هم یو خبره شیر کوو د الیکشن دا د ازادي اظهار رای دا یو ذریعہ ده د الیکشن او جمهوري سیستم دا د غصې سړولو دپاره هم یو موقع ده خو دا خپل دشمنو طرف ته بوتل دا نه دي پکار الیکشن جمهوریت دا صرف دا د غصې سړولو دا د انتقام اخیستو دا ووټ استعمالولو دپاره دی مونږ کتلي دي چې په دې ټایم کې ډېر زیات جذباتي ماحول دی او جذباتیت دی د دې جذباتیت نه پرهیز کول پکار دي دا لس اترځي دا د ټول نوخار دی چې لس اترځي شل رځي دا ماحول دی او د دې نه پس به دا خلک خپلو کې دا مشران هم وایي خپلو کې جیل او قانون تنظیم په خندا به یو بل سره خبرې کوي نو تاسو خپلې طرفګانۍ خپلې برادرۍ خپلې تربورولۍ خپلې عزیزولۍ دا پښتو شعر دی کنه پښتو تفهیم پښتو وای خانان به سره خانان شي مسکتویل شي رابل چابل ګولنا اله مطلب چې کم مسکی راتوي شي درامبل چابل ګولنا هغه سیزن چې کم نه کنه په 8 فروری پورې با تحمل کو هر سړی با اظهار د باس نه لکه دغه زمون خاص تر ځوانانو کول د خواست چې هغه کم از کم باس نه دغه کی مبارزه دي د دینه د ځان ساتي برداشت کار کوي نو خاندانو د خرابې موږ ګورو دا چې څومره واقعات کیږي اهم روټین کې د قتل مقاتلې د جنگ هغه کې 95% نه زیات د عدم برداشت وړي فهمه زبر د خبرو کوم چونکی یخنی ډیر زیات یخنی دا اواز چلیږي زه یو خبره زه یو کیسه د شیر کومه پس پنخات کې د تیر الیکشن کې په 2018 کې تیر الیکشن کې ستل شوی یو کور را پاسې جنډه لګئی بل کور وسه ګوانډي جنډه لګولې دا خدا ګوانډي جنډې نه اوچتول لپاره د بل جنډه لګئی د سیخ کی جنډه ورکړی دا او د جنډې اغه نه اوچتای هغه سیخ راغله ډایرکټ په هغه جنډې نه راغله سیخ په دغه د 18 چې کوم دا لین تیر شوی 11000 لین په دې باندې ټکراو شوی دی هغه دوه ځوانان بجلی سي مړ کیږي نن دا هغه ځوان د کول دغه د یار مددگار هغه بچی پراته دي څوک تاسو نه کوي صرف راغل یو پټای مشر راغو دوایو کا درې ورځې پورې خلک راغل کارکونان راغل دوایو کا پټای لیډر ډیر نه ډیر ځول یو پټای لیډر راغو دوایو کا لاړل نن دا هغه بچی یتیمانان دي هغه دا فضل نبی به ډیره زبردست خبره بدیزه دینو خار سره فضل نبی کوم زمونږه ستاسو د ټولو مرګرو کاویشونه دي دا کاغذونه چې زمونږ په لاس کې دي دا صرف زما جوړ کړي نه دي مونږ په صرف سرسري کار وکړو ټول د میډیا مرګرو راټول کړي دي دا معلومات خلک راشي ما کتل په دې حلقو کې کلی کوټونه مختلف مسائل راځي و مسائل کې د ټولو نه غټ شي چې زمونږ دي د پبو راځه هېټ کنه د پبو ډېر هم صحافي ډاکټر خیرالابرار صاحب مشر دی زموږ ورور دی دی به مونږ سره په دې خبره کې شامل وي او زمونږ موضوع ده عدم برداشت لکه ضد باس لکه هغه مطلب دیر شو کنه خانه به سره خاندان شي مسکتیل شي رابل چابل ګولنا د دې خبره باندې خبره را چې نن خو روالي خرابيږي نن خاندانونه خرابيږي په دې حق باندې زموږ دا خبره نو په دې حق باندې تاسو لږ مونږ خبره یاره دې خو بداو موضوع خو ګرځما او خلکو ته تاسو دا کوم موضوع غنا نو زه په دې ارچاته پر کلی ګورې کم اس کم مطلب دې په خپل سیاسي نظریه هر سړی چې هغه وړي یو ور پس خبرې مو کوي یو بل تلاش ما ته وي جګړې مو کوي ځکه چې دا مون خلک بیا مطلب دی چې دا نه جګړو کو او چې اسو پاس یا سولار چې بیا تاسو نه کوي او اکثر عموما تاسو په کتلې په کولو کې همدا شو واقعیت کیږي بیا دې تاسو نه کوي چې مراد کوته کوي بیا خپل راکوي نو موږ تاسو په ساته سره ته ونندل تراغلي په بوته روزو ټول د پښتونخوا او خاص کر د خپل ضلع نوخار ټول هغه د راپیل کومه چې چا کم کاندیډیټ خوښوي هغه مطلب دی کمپین کې ګرځي خو یو بل پس خبرې مو کوي یو بل سره جګړې مو کوي
او دا مطلب دی مستقبل لپاره تاسو یو مثال جوړ کړئ چې نوښه خلکو کې شعور پیدا شوی دی او خپل سیاسي جنډه وړاندې کوي خو یو بل سره جګړه د یو بل بدعتي او بد اخلاقي او غیر اخلاقي خبرې یو بل پسې نه کوي یو بل د مشرانو قدر پکار دی او هڅه چې کوم سړی د مشرانو قدر کوي او همیشه لپاره سربلند دي او هغه باندې په عزت هر ځای کې ګرځي اجي د هرې پارټۍ وي د هر یو سړي مشر قدر پکار دی که د هرې پارټۍ وي ډاکټر صاحب مونږ چې خبره کوله چې د مونږ څومره حلقې دي نو دا دې ملګرو د معلومات راغونډ کړي د ټولو تعداد د حلقې نوم علاقې په دې کې مسایل چې کومې حلقې کاغذ اوچتې نو هغې کې به لومبنۍ مسله د بجلۍ د سړکونو انفراسټرکچر سوی ګیس د تعلیم نشوالی د صحت نشوالی سهولیاتو فقدان نو نن بیا دا مشران ستاسو دا ټول مشران دا ستاسو په منځ کې دي او 40-50 کاله خو زموږ کې دا په فیل کې او دغه مسلې دي دا حل نه شوي نو دا یو توجه ده د حالاتو طرف ته چې دا مسلې نه دي حل شوي ګرانو کتونکو مونږ به خبره کوو د پښتو تحصیل ډاکټر صاحب راغلو دې نه به پرې تجزیه والو چې پښتو تحصیل کې الیکشن څه سو دی حال داسې حساب دی لکه مونږ خو الیکشن لکه تاسو څنګه ډېرې کړي که نه یو خو په الیکشنو کې هغه حماګرمي نشته چې کومه مطلب دی جمهور کلاوه خوند پکې نشته مذهب پکې نشته والله عالم چې عوام ډېر مایوسه دي یا د ګرانو د وجې نه یا د سیاسي خلکو دوکو د بار نه چې پکې اخ ټوخ کېږي نو د دې وجې نه خو څه نه دي مخکې نه د نتیجې اعلان کول دا مخکې نه ګوره دا چې دا اوس نوي خبره نه دا خو د وطن ګر وخرڅه کېږي که نه خو دا به دا خلکو کې پرې باوجود حماګرمي وه خو لکه خلک داسې مایوس دي چې دومره دغه نشته او په تحصیل کې خو مطلب دی چې میا افتخار دی او اوس باندې دلته پټو چې مخکې په ان پي کې و د هغه مقابله کې یوه سره ډاکټر عمران دلته منې پاسې د هغه مقابله ده نو دې کې مونږ دا نه شو ویلی ځکه چې هر سړی هر جلسې ته ځي ورته که ټوپۍ په سړی نو په پته نه پوهېږو چې یاره مدی دا خلک چا سره یو کوم ځای کې نتیجه به څه راوځي نو په دې دا تجزیه کول ډېره ګرانه ده ځکه چې دا مونږ خلک ګورو هرې جلسه کې همدغه خلک وي سرګرمو لحاظ سره که وایو چې د کومو پارټو تیزې سرګرمۍ په دې وخت وایي که په مو 89 باندې خبرو وکړو که نه نو په دې وخت یو د ان پي سرګرمۍ ډېرې زیاتې دي په لومړي دا کې داسې ورپسې مطلب دی چې پرویز خټک دی ورپسې د پي ټي آی دی چې د عمران خان دغه ورته وایي نو آی دي لکه دا خلک مدی روان دي او د لوبو مدی سرګرمۍ ښې دي او لکه دې کاندیډیټ ټول خط تر اوسه ملای اخته دي روزانه څه دي ونیو شاملتونه یو سره کې یو سره شامل شي په بل زور راشي نه پاسې بیا بلې پارټۍ کې شامل شي نو دا هم یو لویه مسله جوړه ده چې یو پارټۍ سره خلک شرکت وکړي نو بیا په دباو دومره زیات شي څوک راشي نو بیا پرېږدي بیا بل سره اعلان وکړي نو دې وخت کې مونږ ملې تجزیه نه شو کولی چې یاره څوک لا خو ډېرې ورځې دي تربوران راشي ماماګان راشي هر څوک ورته دغه شي پرېږدي فیصله کېده په حجرې به کېده په حجره باندې به یو مشر به فیصله وکړه چې بھائی دغه دی بعد دا د مشر دی خلبران ته مشر دی چې کوم فیصله وکړه هغه باندې نن خبر نشه نن به هر سړي خپل لغې ورما یو پوسټ ورکړو دا ذهن کې دا خبر یا ساته چې دلته چې کوم د 18 نه وال تر 35 سال پورې کوم اوټر دی هغه اوټر چې کوم دی کنه هغه کابو اوټر دی او هغه په ټول الیکشن باندې هغه نظر انداز کیږي هغه اثر انداز کیږي هغه نوجوان چې کوم دی نوجوان دلته اوټ زیاته نوجوان دی هغه په دې اثر انداز کیږي زبردست خبره وشوه ګرانو کتونکو مونږ